دی اخیرانو لسو شپو کې او شپه د چای د لیلۃ القدر وای ایدا لیلۃ القدر وای نو د لیلۃ القدر په باره کې ځان سردا یاد لري چې کوم حضرات اتکاب د کینی نو دا لش په خو ځان باندې غي د موس فرض کوي چې دا سوچ په وځي اتکاب کوم کنه نو هر شپه د شپې یو ټیم په ځان باندې د موس بالکل د فرض درجه کې وګڼي چې زب صلات تسبیح خامخا کوم ان شاء الله پوهیږي په خپل طریقې سره په احسن طریقې سره دویمه دار کنه دویمه چې د لیلۃ القدر دا کوم شپې چې دی د لس په دې کې ارما سودن خامخا چې کوم دی د ما خام نه بعد کما واستنی کما خامي نو صدقه ورکوي خامخا صدقه ورکوي ګوره دا د لیلۃ القدر شپې چې دی الله وی خیر من الف شهر دا د زرو میاشتو د عبادت نه ډیر غوره دی نو په کار دار موږ له چې ګوره موږ هر ماوستن ما خام چې بس مانګو ویل شي شپه شروع شو کنه باندې یو 83 روپۍ صدقه ورکی پوهیږي داغي برکت بدای داغي برکت او خیر بدای چې په دغه باندې بتعال الله تعالی د لیلۃ القدر کارش په ګراغي خو چې تا چې کوم دین ارش په صدقه ورګړي کستا وز د 50 روپو دی کستا د 100 روپو دی کا 10 روپۍ دی که 200 دی په بار سور ازي نو طالب الله تعالی په د لیلۃ القدر د شپې هغه صدقې اجر درکې یو سوروي اجر شو دویم هر شپه ځان باندې دا لازم گئی د تراونه بعد او یا چې کوم نه اخوا تهجد له چې پاسي کم از کم چې یو 2 غنټه عبادت په دغه شپه کې وي یو 2 غنټه عبادت دی کې وي او مختلف پکار دی چې سره قرآن مجید تلاوت وشي سو وخت کې صلات تسبیح وشي سو وخت کې چې کوم نه نوافل وشي په سو وخت کې الله نه وګدي دعاګانې وختلی شي نو ګوره د دې خبرو ډیر زیات خیال ساتل پکار دي ډیر زیات خبره باندې پوه شوي بعضی علما فرمایي چې په لیلۃ القدر په شپو کې د نور عبادتونو په ځای باندې ډیر ترجیح پکار دی چې بنده دعاګانې وغواړي خو لیکن بعضی علما فرمایي لکه علامه ابن رجب حنبلی وغیرہ چې نه د هر عبادت سنا سنوع په دې کې کول پکار دي چې الله تعالی په هغې باندې اجر درکړي نو دا مې د یو مشورې په طور وموي د یو همدردۍ په طور مې ته موي چې کوشش ته دې خبرې پکار دی چې په دې اخیرانو لشپو کې خو زمونږ ایمان دی د نبی علیه السلام د خولې مبارکې فرمان دی نو زمونږ کلک ایمان د دې خبرې دی چې د لیلۃ القدر په دې اخیرانو شپو کې ده اوس کله ده نو دا پټه کړم الله جل جلاله د دې وجه نه ده که یو شپه وي معلومه وي نو بس بیا به خلک وي چې بس دا پلانکی شپه ده نو په شپه باندې بیا ډېر عبادت کوو بیا مونځ قدر نه کوو نه د لیلۃ القدر په دې شپو کې چې د ماوستن د مونځ اهتمام د تراویح اهتمام دارنګې د صدقې اهتمام دارنګې ورسره د خپل شان مطابق صدقه او ورسره صلات تسبیح او بیا د آخري شپه کې د تهجد اهتمام او د قرآن مجید صحیح تلاوت دا په ځان باندې لازم کوي دا په ځان لازم کوي او بیا خاص کر کوم ملګري چې اعتکاف ته کینی نو د اعتکاف مقصد خو هم دا دی چې بنده په دې کې چې کوم دی لیلۃ القدر د هغې تلاش وکړي د هغې طلب وکړي د لیلۃ القدر معنا خدا نه چې بس بنده کینی د اعتکاف او ټوله شپه مو دي ټوله ورځ مو دي او بس سره مونځ پکې کوي بیا ودې کېږي بعضې خلک داسې کوي نه لیلۃ القدر په تلاش کې شپه روڼول دعاګانې کول او ما نن هم درس کې دا خبره وکړه چې دا لازمي مه ګڼئ چې دغه شپه باندې لکه بعضې خلک وایي یو رڼا وشي د اسمان د غاړې نه یو پړک وشي دا خبرې دا خو صرف الله اولیاو ته ښیي بعضې اولیاو ته د کرامت په قدرت باندې الله خولی دي چې په دغه شپه باندې څه اثرات هغې وویني څه نښه نشانه وویني او هغې یې دلیل وګرځوي چې او دا نن د شپه وه یو علامې در قدره یعنی نور دا لازمي نه چې په دغه شپه باندې به خامخا هر سړی به یو پړک ویني یو علامه به ویني پوهېږئ که نه ته به پړکونو علامو ته ناست یې او شپې به دنتلي دا غلطې خبرې دي نه په دغه شپو کې بس هره شپه عبادت کول پوهېږئ موږ تاسو ته حکم د عبادت راغلی دی هره شپه چې هغوی د الله په نیز باندې یو خو به خود یې که نه نو چې کومه شپه هم وي نو بس الله پاک به پې تاله خیر او درکړي تا ته به الله تعالی خیر درکړي طالب الله قبولیت درکړي دعاګانې به دې قبول کړي پوهېږئ او په دغه شپه باندې الله تعالی د هر انسان چې کوم دی نو څه کوي هغه مغفرت کوي
چې سوره مسلمانانی کنه او په دغه شپه باندې د الله نه د خیر دعاګانې غواړي نو الله تعالی ول په دغه شپه باندې څه کوي دعاګانې قبلې خبره باندې پوه شوي دعاګانې ولا قبلې صرف حدیث مبارک کی راضی چې رسولو کسانو دعا الله په دغه شپه نه قبلې ښه د ليله القدر په شپه باندې د هر چا دعا الله قبلې خو صرف د سلورو کسانو دعا الله نه قبلې هغه سلور کم دي یو باغی کی دا دی چې صحابه د نبی رسول الله د بوسو کو د الله پیغمبر سلور کسان کم دي نو یو پرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه سړی چې مستقل شراب سکي عادتي شرابي چې د ژوند بس ټول عمر شرابي پوهیږي کنه د دعا الله په دغه شپه باندې نه قبلې د ليله القدر په شپه باندې الله د بخنه نه کوي ښا پوهیږي کنه د ليله القدر په شپه الله ارجا د بخنه کوي خو چې کم شرابي انسان له شراب سکي عادتن د الله بخنه نه کوي ښا پوهیږي او دویم هغه انسان هغه لک او جنای چې د مور پلار نه پرمانی هغه لک او جنای چې د مور پلار نه پرمانی او کم انسان چې د مور پلار نه پرمانی کوي د مغفرت الله تعالی چې کوم نه سګیو په ليله القدر کې نه کوي ښا پوهیږي کنه د ليله القدر په شپه باندې مو الله تعالی د انسان مغفرت نه کوي ښا نو ګوره ووري رونو خويندو د مور پلار د نه پرمانای نه ځانو ساتي د دې نه ځانو ساتي او دریم هغه کس دریم نمبر هغه کس چې هغه رشته کټ گئی دا بازی کسي کنه په وړه خبره باندې دای و مونږ کار ناراضي دای کار به مونږ نزو دا زمون خپل ندي دای زمون خپل ندي په وړه خبره باندې رشته کټ کول نو چې کوم سړی رشته کټ گئی دیوم د الله تعالی د رحمت نه په دغه شپه باندې بهر وي بخنه بدل کیږي پوهیږئ او سلورم نمبر هغه انسان چې دی په بغض کوي کینه کوي بنیتی کوي نو د مغفرت الله تعالی د ليله القدر په شپه باندې نه کوي په ليله القدر کې الله تعالی د هر انسان مغفرت کوي د هر انسان بخنه کوي جبريل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله جبريل علیہ الصلوۃ والسلام سحر شي په بیت الله باندې یو چندل ګوري ملایکی چاپیر خوري کړي ویزي هر انسان چې د دعاګانې کین امين پیوای چې الله دعا قبول کړي پوهیږي نو چې سحر شي ملایکی دې نه تاسو کی جبريل الله د نبی علیہ السلام د امت سره معاملې وکړه پوهیږي هغه د وی چې الله تعالی په دې شپه کې توجه وکړه د تمام مؤمنانو مغفرت وکړه د ټولو مؤمنانو دعاګانې قبول کړي ټولو ته خیر ورکړه خو یو سلور کسان داسې دي چې دغه مغفرت الله نه کړی دې شپه کې او سلور مې دوی یو نشئی چې شراب سکي دویم نمبر د مور بلار نه پرمانه انسان او دریم نمبر چې رشته کټ گئی او سلورم نمبر چې هغه بغض او کینه سادي د دې سلورو کسانو مغفرت الله نه کوي ښا الله دې موږ د دې سلورو د ډلې نو سادي ښا پوهیږئ نو د الله د رضا لپاره یو بل سره محبت کوي د الله د رضا لپاره خپلوانو سره رشته سادي د الله د رضا لپاره چې کوم نه مور بلار اطاعت کوي تابعداري کوي او ځان د غلطو مجلسونو چې باغی کې انسان ګناه طرف دزي نشي طرف دزي شراب طرف دزي د دې نزان سادي نو ان شاء الله فائدہ او برکت پیدایي چې الله تعالی به موږ تاسو ته خیر راکړي الله دې زموږ تاسو ټول نه رضا شي